داسې دي چې عند الخصم هغه مسلم دي د هغوی په نسب باندې یو د هغوی مشران داسې محافل او داسې میلاد داسې مجلس ما طرف ته توجه شي یو څو کتابونه ته ښیم صرف د اصلاح په نیت باندې چې تاسو ټول چې کوم دی نو هغه دې خبرې ته راشي او دا خبره ټول په شریکه باندې بل اتفاق ومني چې هېڅ چا اختلاف په دې کې نشته. دا یو کتاب زما سره په لاس کې دی د دې نوم دی کلیات امدادیه او دا لیکلی چا دی حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله. دا استاد او پیر د چا دی دا د قاسم نانوتي دا د حکیم الامت اشرف علي تانوي دا داغه د پیر او د استاد او د مرشد کتاب دی. دا د رشید احمد گنگوهی د مرشد دا دغه د استاد کتاب دی ټول به اتفاق ټول ویني کلیات امدادیه نوم دی او دارالاشاعات دا کمپنی ده د دې په 80 صفحه باندې 80 نمبر صفحه ځان سره یاد ساتئ او دا مکتبه هم درته یو دا کتابونه مې دې لپاره راوړي چې زمونږ یقین راشي. مونږ اهل سنت والجماعت خو عاصم یقین دی خو صرف د دې لپاره چې زمونږ تسلي وشي د دې لپاره چې بعضې خلک داسې چې هغوی په زړه کې لږ شکوک او شبهات دي نو توجه باندې کېږي چې ستاسو هغه شکوک او شبهات ختم شي. دا 80 نمبر صفحه ده په دې کې دا ټول د مولود شریف باس میلاد شریف باس مولود او میلاد مولود داسې یو لفظ قرآن کریم کې 3 کرته دا ذکر دی مولود ورته ویلی شي میلاد میلاد شریف ورته موږ د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم پیدایش دی په خپله باندې حاجي امداد الله مهاجر مکی فرمایي مشرب وقیر کا یہ ہے زما معمول دا دی زما معمول دا دی کہ محفل مولود میں شریک ہوں چې زه په خپله باندې په میلاد النبی په محافلو کې شریکېږم او یوازې شریکېږم نه بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں بلکہ د خیر او د برکت سبب او علت او ذریعہ ګرځوم او دا په مخه باندې زه په خپله باندې منعقد کوم زه په خپله باندې منعقد کوم. حاجی امداد الله مهاجر مکی امداد کلیات امدادیه دا دویم کتاب ګورئ دا دی امداد الفتاوا او تصنیف یې د چا دی گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے امداد الفتاوا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی دا داغه تصنیف امداد الفتاوا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312 صفحہ باندې دا په خپله باندې وایي چې والاحتفال بذکر الولادة الشریفة د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد محافلو کې دا محافل دا سدي بل هو جائز فهو جائز دا جائز دي جائز پریدا بل مندوب بلکې دا مستحب عمل دی مستحب ته چې څوک شرک وایي څوک بدعت وایي کوم ځای ته رسي مونږ دا نه وایو بچا باندې واجب او لازم دی یقین وکړه شرک ورته مه وایه بدعت ورته مه وایه ته یې مه کوه هغه څوک به یې چې چا ورسره تعلق وي چا ورسره محبت وي البته د شرک تابع مه ده دا په خپله باندې وګورئ دا دریم کتاب امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق دا د چا تصنیف دی حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صفحه نمبر 53 په 57 صفحه باندې هم دا شته او د دې په 52 صفحه باندې دا 44 نمبر دا یو حکایت دی وہی فرمائے کہ مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں میلاد شریف تمام حرمین کئی مکہ مدینی والا کئی میلاد شریف امین کئی اس قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے وہی زمون دا پارا دا میلاد دا مناوارو دا پارا دلیل آگا دا کافی دے چھ حرمین کئی نو زمون دا پارا دا دلیل کافی دے امداد المشتاق او دا دی پا صفحہ 57 باندې صفحہ نمبر 58 باندې فرمایا ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے زمونږ علما چې دي نو هغه په مولود کې تنازع کوي دې خبره ده دې خوا متوجه شي زمونږ علما چې دي وایي بعضې پکې داسې دي چې هغه مولود شریف کې تنازع کوي تاهم علما جواز کی طرف بھی گئے ډیر علما پکې جواز طرف ته تللي چې دا جائز ہے مستحب ہے جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کر دے چې د جواز صورت موجود دی بیا ولې
فتوی پہ لگے یا ولی وہ تشدد کے فتوی پہ لگے ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے زمون دپار اتباع حرمین کافی دے چاہت میلاد کی گی نو ایمون بین کو امداد المشتاق دا یو مکمل عقائد علماء دیوبند قدیبا اتفاق دا دا کوئی مکمل کتاب دا عقائد علماء دیوبند کتاب اقبل باندې ویل مکتبۃ الحرمین د دې په صفحه نمبر 53 مکمل د میلاد باره کې د تپوس شوی سوال کې شوی دی چاہے تاسو دې باره کې سوال السؤال الواحد والعشرون أتقولون إن ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم مستقبح شرعا من البدعات السيئة المحرمة أم غير ذلك آیا تاسو دا سوای چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ولادت باره کې ذکر او مجلس جوړول دا بدعت دی او دا حرام دی او دا قبیح کار دی دا سوال ته شوی دی السؤال الواحد والعشرون 21 نمبر سوال دا سوال ته شوی دی صفحه نمبر 53 الجواب جواب ورکړي څوک جواب ورکړي عقائد علماء دیوبند ټول علماء دیوبند جواب ورکړي بالاتفاق دی جواب ورکړي چې حاشا ويرګز داسې نه دا چرته کېدای شي مونږ خو لا پرېږده بیا هم علماء دیوبند یو علماء یو مونږ خو لا پرېږده ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادته الشریفة علیه الصلاة والسلام بل وذکر غبار نعاله وبول حماره صلى الله عليه وسلم مستقبح من البدعات السيئة المحرمة وای مونږ علما خو پرېږده یو عام مسلمان انسان مسلمان نشي کېدی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس خو پرېږده خو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پړي مبارک اگر ګرد او غبار د هغې په باره کې یو مجلس جوړ کړي او خلکو ته د هغې فضایل بیانوي چې هغې ته څوک بدعات او هغې ته څوک شرک او بدعت وایي نو دې مسلمان نشي کېدی نو موږ راغلي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سورلۍ د هغې د بولو تذکره کول د هغې دپاره مجلس جوړ شي نو وایي هغې ته ناروا مه وایي نو دې مجلس ته به څنګه ناروا وایي وایي حاشا وایي دا هسې په مونږ باندې خلک تهمت لري وایي دا چېرته کېدی نه شي دا بل کتاب دی عبدالر السمین او الشیخ ولی الله محدث دهلوي څوک چې فارغېږي نو په سند کې به دا نوم خامخا محدث دهلوي د دې په 61 نمبر صفحه باندې تاسو ګورئ الحديث الثاني والعشرون أخبرني سيدي الوالد قال كنت أصنع به طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم خپل د والد صاحب کیسه د شاه عبدالرحیم صاحب وایي ده به هر کال د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره طعام تیارو په میلاد باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام د خوشحالۍ دپاره خپل اظهار به یې کوو طعام به یې تیارو په خلکو باندې به یې تقسیمو صدقه به یې کوله د هر چا خپل یو طاقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د پیر په لوري جوړې وه صحابه کرامو ته یې تپوس وکړو سئل عن صوم یوم الاثنین فقال ولدت فيه په دې کې زه پیدا شوی یم یو طریقه نبي علیه السلام وښودله چې که چېرته زما داسې امتیان وي چې د هغوی طاقت نه یې وس دی روژه ونیسئ یم زما د زړه خوشحالۍ اظهار دی په څلوېښتم کال د نبوت باندې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم حق النبي صلی الله علیه وسلم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم عقیقه وکړه مریجي وکړه عقیقه او خلک په اوله کې 2 ورځو کې کوي هغه عبدالمطلب صاحب کړې مو وه بیا هم نبي علیه السلام وکړه صحابه کرامو تپوس کو دا تاسو ساوړې ولې هغه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي خپل د خوشحالۍ لپاره خپل د میلاد د خوشحالۍ د پیدایش خوشحالۍ باره دې طرف ته نبي علیه السلام اشاره وکړه چې د داسې امتیان وي چې هغه وس او طاقت لري ساوړې حلال کړي داسې مو کوي دا هر چا خپل یو وس او طاقت دی وایي زما والد صاحب چې دی نو هغه به هم داسې طعام خلکو له تیاره او صدقه به یې کوو یو کال به داسې راغی چې دې فرمایي فلم يفتح لي سنة من السنين شيء أصنع به طعاما یو کال داسې راغی چې په هغې کې زما سره څه طعام څه نه و وس مې نه و طاقت مې نه و فلم أجد إلا حمصا مقليا ما یو څو دانې چې دي نو هغه مې راواغستې او په دې هغه مې لږې خوږې کړې په دې ګوډه کې خوږې مې کړې بیا مې په دې خلکو باندې تقسیم کړې فقسمته بین الناس فرأیته صلی الله علیه وسلم وایي ما په خوب کې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ولیده وبين يديه هذه الحنس او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې مخې ته چې و نو هغه دانې پرتې وې
او په دغه ټیم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم متبهجا او بشاشا په داسې حال کې د بسط په لحاظ کې بشاش حشاشو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه دانی یو لاس ته بل ته اړولي د دې لپاره چې زما یو محبوب زما یو عاشق زما په میلاد باندې خوشحالي کړې ده نو دا اخلاص ماته منظور دی. شاه ولی الله محدث دهلوی دا بل کتاب زما سره موجود دی شمائم امدادیہ قطب عبد حضرت مولانا شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تدین صفحہ نمبر 50 صفحہ 50 کے ہوئی ہمارے علماء فرمایا ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں بعض پکیدہ سے وہ کم فهم اشتا چاغه په میلاد کې تنازع کوي لکه دا وې د تنازع باسونه دي په دې کې موي بعض تنازع کوي تاهم علماء جواز کی طرف بھی گئے بعض علماء زیاد پکې جواز طرف تم جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطی اتباع حرمین کافی ہے زمون د پاره د میلاد منور نور دلایل پیدا حرمین کې وي زمون د پاره هغه دلیل کافی دی حرمین کې هغه مون د پاره کافی دا شمائم عنبریہ فی مولد خیر البریہ محمد صدیق حسن بوپانی غیر مقلد آغا بدی 12 صفحہ باندې یو خبر ذکر کړي خبر دا ذکر کړي دا وی هغه انسان چې هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد داغي وته پته ولګي جس کو حضرت کی میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو آغا انسان چې د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د میلاد پته وته ولګي او دې په دې باندې فرحت حاصل نه کی خوشحالی په دې باندې حاصل نه کی اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے او د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم په دې نعمت عظما باندې د الله تعالی شکر ادا نه کی نو د ډیره لویا فتوا لګوري دا دی وی چې و مسلمان نه یا د سره مسلمان نه دی یا د سره مسلمان نه دی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غو د عظیم نعمت عظما هغه نعمت عظما الله جل مجده یو امت ورکړی او هغه امت پاغي باندې خوشالي ونکي نو دا به امت وي دا خو سره مسلمان نه دی هغه انسان چې داغه په خله کې جبه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفت په ونکي وي دا انسان خو د سره دی وہ مسلمان نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے حضرت سے وہی آغا انسان چی پخلے کی جبل لري او د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نات پی نہ وئی صفت پی نہ کئی وہی دا خو انسان نہ دے انسان خو آغا دے چی آغا دا خپل احساس ہوشی چی زما وجود نن دا چا دا وجه نہ دے زمون دا دنیا چی رنا دا دنیا چی موجود دا چا دا وجه نہ دا اللہ جل مجدو فرمائی کنتو کنزا مخفیا فخلقت الخلق ویزا یو پتا خزانو ما دا مخلوق پہ فاحببته ان اعرفا ما دا محبوب اکڑا چی دا خلق دی ما ہو پی جنی زدی معروف کڑشم زما معرفت تی اکڑشی فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طولنا اول ما دا خپل محبوب نور پیدا کرو بیا میں دی تمام جہان پیدا